دا وخت زه چې کوم د یو بیٹنی د درنې متاثرینو کیمپ ته زه په هغه شی موجود یم. دوی ته نن چې کوم ضلعي انتظامیه چارواکي دي وسره د اف ډي ایم ای چارواکي هم دلته درنه کیمپ ته راغلي وو. اوس په زه د دوی نه دا پوښتنه کوم چې آیا تاسو هغې سره چې کوم مذاکرات وکړل نو په دې کښې تاسو دوی چلای عمل ده؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کامران انجینر سے موږ د تا ډیر مشکور یو چې تا موږ ته خپل وخت راکړی. نو موږ د درنه کیمپ نن شپږمه ورځ ده. نو په هغې چې نن دا کسان راغله لکه څرنګه چې تا نامونه واخیسته نو هغې غریبانو سره هېڅ شی نشته، دوی سره واک نشته، دوی سره اختیار نشته. نو دوی د دغو مطالباتو چې کوم د یو بیٹنی په نام درنه کیمپ جنډوله جوړ ده دا کیمپ ده نو کیمپ او ټول قوم نن په مشتفقه طور دا فیصله ورکړه چې تا سره اختیار نشته. نو چې تا سره اختیار نشته ته به د ما مسایلو غه نشي اخیستی و مسایلو حل کولو توان نشته. دا درنه کیمپ تر هغه وخته پورې جاري چې تر څو پورې یو بیٹنی جنډوله متاثرین حکومت د آی ډي پیز پالیسۍ ته ګډ کړي نه وي. تر هغې وخته پورې به دا درنه کیمپ په پرامن توګه باندې جاري. دویم چې کوم د دوی مشر ده چې رحیم بیٹنی نامه ده او تاسو سره وخت زه هغه نه دا پوښتنه کوم چې د انتظامیې کوم نمایندې راغلي وي نو هغې سره تاسو چې کوم دلته جرګه وشوله نو جرګې نه بعد به د تاسو چلی عملي نو دې نه بعد د رحیم بیٹنی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کامران بھائی ډیره مهرباني او تا موږ ډېر شکریه ده کوو ډېره مننه دې کوو چې دلته د موږ یو بیٹنی د متاثرینو کیمپ ته د کوریج لپاره د دنیا ته ښکارولو لپاره رادرومي د ته باندې تا موږ یو جهان مننه مشکور او ممنون یو. دومه خبره چې تا څنګه وکړه چې دلته نن تاسو درنه کیمپ ته د پولیټیکل انتظامیه یا د هډمنسټریشن انتظامیه یموږ اسسټنټ کمیشنر ای پی ایس او سره د پی ډي ایم ای کسان راغلي وو خو هغو ته موږ یو به بهرحال ډېرې خبرې کړي ډېر مجلسونه به یې کړي خو د موږ د یو بیٹنی د جنډولې متاثرینو په لنډو ټکو یا په لنډه خبرو باندې یو خبره وکړه چې تر څو پورې د موږ حکومت دا تسلیم کړي نه چې موږ د تاسې په پالیسۍ رئیسو او موږ ته نوټیفیکیشن وسي انشاءالله چې دا درنه به موږ هلته کمران به ختم کوو چې تر څو پورې موږ ته نوټیفیکیشن نه سوی چې تاسې واقعي د جنگ حصه یو د جنگ حصه ګرځېدلي یو موږ متاثره سوي یو ټول دنیا ته معلومه ده د خلکو نقصانات هم شوي دي بازارونه هم ړنګ شوي دي نو دوی اوسه پورې دغې ته تیار نه دي چې مثال د موږ چې کوم خلکو دلته نقصانات شوي دي چې هغه ته چې کوم د ساوت وزیرستان دي یا د کوم نور چې کوم د پاټا ایریاز آی ډي پیز دي چې هغو ته کوم مراد ورکړي کړي شوي دي نو دوی تر اوسه پورې دوی ته تیار نه دي چې تاسو ته دغه مراد درکړي. کامران بھائی کدو چې دو انکار کوي نن خو دو په خولې یې له دو میډیا ول صافیانو ته چې یاره دو په پالیسۍ شی نسته خو آلریډي دا یوه خبره واضحه ده یو موږ قوم تنده واضحه ادارو ته واضحه ده اف ډي ایم ای ته واضحه ده هډمنسټریشن ته واضحه ده چې دو موږ ته 2246 پرچې رجسټر هغه ته یلو پیپر یې هغه که فاټه ته که ساوت ده که شمالي ده که جنوبي ده ټولو ته یو شی یو پرچې میلاو شوي د یلو پیپر هغه پیپر یې موږ ته د افر ټانک د بیټنی یو بیټنی متاثرینو ته میلاو شوي دي په هغې باندې موږ ریټرن کړی ده په هغې باندې موږ ته د 10,000 چې د کوم ټرانسپورټ کرایه ده هغه میلاو شوې ده او ورسره 25,000 روپۍ چې دي هغه موږ ته تقریبا اف ډي ایم ای طرفه 25,000 روپۍ تقریبا 1800 کسانو ته رسولي دي دا نور ته چې لږ پاته دي دا به ته به ورسېږي که دوی تسلیموي که نه تسلیموي موږ آلریډي د دغه په پالیسۍ شي موږ موجوده جګه یو چې موږ ته 2200 پرچې دوی رجسټر کړي دي موږ ته بازارونه نیم جوړ کړي دي خو نیمه پاته دي لہذا موږ دا ریکویسټ اف ډي ایم ای ته کوو او پرایم منسٹر عمران خان صاحب ته کوو او د پی کې محمود خان صاحب ته کوو چې برای مهرباني برای کرم چې څنګه تا نور قبایلو ته ورده هغه شی موږ ته نه غواړو د دې موږ خپل حق ده ها چې کوم موږ کیمپ لګولی ده دا موږ قانوني او جمهوري حق ده دا باندې به موږ کوو انشاءالله که زندګي و ازمندي و انشاءالله.
دا و مشر رحیم بیٹنی چې تاسو سره خبرې وکړلې اوس په دې سره زه په دې حوالې سره هم مجلس کوم چې دلته اوس چې کوم د ضلع ټانک ایم پی ای دا محمود خان صاحب چې هغه د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري نن هغه درنا کیمپ تر روان ده نو هغې حوالې سره زه د دنه پوښتنه کوم. جی رحیم بھائی. کامران بھائی دلته موږ کوم کیمپ ده یا کوم موږ درنه ده دا چې موږ د سیاسي پالټو یا سیاسي رنګ دا موږ نه ده. دلته موږ یو بیٹنی متاثرین جنډولا کیمپ لګېدلی ده. موږ ته هر چې څوک راځي چې کومې پالټۍ ول راځي چې کوم ایم پی راځي ته به موږ ویلکم خوش آمدید یو آب د موږ فریاد اروي آب د موږ زړه اروي آب موږ موږ आवाज رسوي. خو دلته چې کوم موږ کیمپ لګولی ده دا واضح ټکو بنې چې یو بیٹنی متاثرینو کیمپ ده دا نه سیاسي د سیاست هیڅ دخل نشته. کامران بھائی واضح ده ګوره چې دا یو بیٹنی سله یو بیٹنی جنډوله متاثرین سله خدا ښکاره خبره ده چې دا د قومي خل ده قومي خبره ده. موږ ته هر چې څوک راځي موږ څوک منع کولی نه سو چې څوک راځي موږ به ویلکم ورته یو خوش آمدید به ورته یو ځکه چې د موږ مشران دي او د موږ आवाज پورته کوي. مخکې نور دلته هم راغلي دي د پی ایم ایل ول دور خان کونډي محمود خان چې را درومي ایم پی ای ټانک ول موږ ډېر شکرګزار یو او ممنون یو چې دی راسي د موږ یو بیٹنی فریاد आवाज واروي او د مخکې اعلی مقام ته ورسوي. دا و رحیم بیٹنی چې تاسو سره خپل خیالاتو اظهار وکړلی او دا وخت زه د درنې د کیمپ نه اجازت غواړم. د الله په امان.